أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانانو دا وخت راغلي یو قاري صاحب سره ناست یو د دوی یو ویډیو هم شیر کړی و دوی بیان القرآن چې کوم دی د طلباو دپاره غوښتي نو بیاض القرآن چې کوم دی دې ته بیاض القرآن وایي چې په دې کې دا کومه ترجمه کېږي نو دې سره دا سپین ځګی چې کوم دی په دې کې ورسره هغې هغه ځان ته یا مشکل الفاظ یا د هغه ترجمه دغه لیکي او الحمدلله موږ خو بار بار تاسو ته وینا کوو چې کوم ځای کې مدارس دي څوک هم چاته هم د قرآن شریفونو ضرورت وي نو بلکل تاسو موږ سره رابطه کوئ انشاءالله موږ د تحقیق نه پس به درځو چې کومې مدارس کومې مدرسې رجسټرډ دي نو هغې له موږ به قرآن شریفونه یا سفارې یا بیاض القرآن یا نور داسې ضروري کتابونه چې کوم دي نو دغه به موږ انشاءالله تاسو ته در رسو قاري صاحب بس صرف دعا دغه لس بیاض القرآن او ورسره دغه سفارې د الف لام میم چې کوم دي دغه تاسو ته موږ هدیه کوو تاسو صرف دعا دغه خلکو ته کم چې دوی لپاره دعا کم مسافرونه دي هغوی لپاره دعا وکړو انشاءالله دعا به وکړو دعا نه مخکې خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ دلته راغلئ تاسو زموږ په معمولي وینا باندې چې تاسو مونږ وینا کړو چې تاسو د ماشومانو بیاض القرآن قرآنونه پکار دي نو تاسو مونږ 10 دانې ویلې نو تاسو 10 ونه راوړئ نو موږ ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو الله په عمر او ژوند کې برکت واچوئ او دغه شانتې موږ به تاسو بار بار رابطه هم کوو زموږ ماشومان ډېر زیات دي چونکې اوس پرون به د سربندي شوې ده به چوټیانې شوي دي دې وجې نه اوس تاسو کوم قرآن نه راوړئ انشاءالله دا به ماشومان ته ټول ته فردن حواله کوم ټیک ده جي اوس به دعا وکړو الله دا کوم کسانو چې کومه قرباني کړې ده او دا کومه صدقه کړې ده الله دا صدقه دا قرباني الله قبول او منظور کړي الله دا هر قسمه مشکلات چې دي الله ختم کړي الله سمه مسافرونه دي او د دې پس د وهاب سواتي سره تعاون کوي مرسته کوي د دې غریبانو بیچاره بېوسه لاچارو څومره کسان چې د هغو سره مرستیا کوي الله دا هغو چې څومره دغه دی الله په خپل الهي دبا کې قبول او منظور کړي او زموږ دا کوم روز چې دا کوم دغه کوي نو په صحیح معنو سره خلکو ته رسوي الله دې له قوت او طاقت او په عمر او جوانۍ کې الله برکت واچوي او کم کسان چې بهر ملکونو کې دي او څومره صدقې کوي او څومره دې ملګري سره دې علاقې د وطن سره مرسته کې تعاون کې الله د هغو په عمر او جان او مال جان هر څه کې الله برکتونه واچوي کور نه مرضونه آفتونه لرې کړي په کاروبار په عمر او جان هر څه کې الله برکتونه واچوي هر قسمه مصیبتونه یې په امان کړي او الله په خیر سره خپلو کورونو ته روغ رمټ صحیح سالم راوستی کړي همدا ټول مسلمان راضي شي کوم قرآنونه کوم هدیه کړي دي کوم د ماشومان دپاره چې هدیه کړي دي الله ټول په خپل الهي دبا کې قبول او منظور کړي الله لله اخلاص په ټول مسلمانانو کې پیدا کړي الله زموږ اخره خاتمه بالایمان کړي څومره چې بیماران د ټول صحتونه ورکړي څومره وفات شوي مغفرت نصیب کړي ژوندو ته خیر راکړي کړي زموږ د علاقې د وطن د ملک پاکستان حفاظت وساتي ټولو مسافرونو حفاظت وساتي او ټول مسافر په خیر سفر کور ته روغ صحیح سالم راوستلی کړي زموږ اخره خاتمه بالایمان الله خیر